و اسم مشتق شش نوع است. اسم فاعل وزنه من الثلاثي المجرد فاعل فاعلان فاعلون فاعلة فاعلتان فاعلات. د دینه مخکې مصادر ذکر کړل، چونکه د بصریانو په نسبت باندې اصل په اشتقاق کې مصدر دی، نو د دې وجې نه وروستو تا ته مشتقات ذکر کړي. نو دا یو فرمایل چې اسم مشتق دا په شپږ قسمه باندې دی. یو اسم فاعل دی. اسم فاعل د دې وزن په مجردو کې د فاعلون په وزن باندې دی، او په مزیدو کې د مضارع د مفرد صیغې په وزن باندې دی، بتغییرن په لږ تغییر باندې. هغه لږ تغییر دا دی چې د حرف مضارعت په ځای باندې به میم راوړي مضموم، ما قبل آخر که مکسور نو مکسور به کې لکه یقتدرو، نو د دې یې په ځای باندې به میم راوړي مضموم به کې. ما قبل آخر به مکسور کې که مکسور نو دلته مکسور دی، نو مقتدرون تنوین خو باشه راوړي که نه، د دې ټکي ضرورت نشته چې تنوین به راوړي، ځکه چې کله تا د فعل نه اسم جوړ کو نو دا تنوین خو د اسم علامه ده که نه، تنوین د اسم علامه ده، نو دا تنوین خو به خامخا راځي. پوهېږي مطلب باندې؟ نو مقتدرون به وویل، یستخرجو نو مستخرجون به وویل. د مجردونه به وزن په وزن د فاعلون باندې راځي، جوړیږي به د یضربونه یا د تضربونه، خو د مجردی صیغې نه به جوړیږي. حرف مضارعت به لرکي چې مضارعیت ختم شي، دا علامه د فعل وه، سوا علامه د فعل وه، دا به ترې نه لرکي. په دې زواد باندې به فتحه راولي، ځکه په یضربو کې هغه زواد ساکنو، زواد او ابتدا به ساکن ګرانه ده. د دې وجې نه علما وایي لکه د دې حرف مضارعت دا حرکت به د ما بعد ته نقل کی. ما بعد ته ډېر علما په دې قایل دي چې حرکت د ما بعد نه ما قبل ته نقل کیږي، په دې کې خو څه اشکال نشته، دا خو د جمهور مذهب دی. خو دا حرکت د ما قبل نه ما بعد ته ډېر علما د دې قایل نه نقل کیږي، خو په دې کې څه حرج نشته. محققین وایي نه، موږ له یو حرکت په کار دی چې د بل چا نه راپټو او د بل چا نه چې کوم دی نو سوال د هغې کوو، نو یا لکه دا خپل حرکت شته که نه، دا خپل حرکت شته. خبره باندې پوه شوې؟ هغه د یو ملا او د یو امي جګړه وه، نو هغه امي ورته دا غټې غټې کنځلې کولې، امي ورته، او د مولا به ورته خبیثه خبیثه خبیثه، خبره پوه شوې؟ خبیث خبیث به ورته کول، نو هغه خور مور کنځل خو یې نه شو کولی که نه، مطلب باندې پوه شوې؟ نو هغه په دې کې د هغه ملا وراره راغی، هغه د هغه نه د هغه امین هم زیاته رامي، خبره پوه شوې؟ ستا هغه پیر او ستا هغه مذهب او ستا دا ورته د مور خور کنځل وایي، یا خدایا ملا وي دا خپل کافر مې خو چې دا پردی کافر یې راله برابر، دا خپل کافر مې خو چې دا پردی کافر یې راله برابر که. تاسو خیال ته راله؟ نو اینه دغه دی دا دا د دې حرف مضارعت د حرکت به ما بعد ته را نقل کی. نو چې ته پردی حرکت را خپل شته که نه یاره، خپل کافر دی موجود دی او ته پردی کافر پورې، نو دی ته به نو د زواد باندې به د زواد باندې به فتحه راوړي. نو چې په زواد د فتحه راوړه که نه، نو د یضربونه ضریبو جوړ شو که نه،
څه جوړ شو؟ ضریبو جوړ شو. اوس ضریبو خو هېڅ شی نه دی. خبره پوه شوې؟ دا د کوم باغ مولی ده. ویې لکه مړه مه که نه، دلته مې فتحه راوستې ده، اوس د هغې نه وروستو چې کوم دی الف راوله چې وزن برابر شي نو ضاربون شو. تنوین خو پرې راځي که نه؟ ضاربون الف پکې راغی. د فاعلیت دپاره چې کوم دی نو پکې الف راغی نو ضاربون ټکی ترې جوړ شو. دا د اسم فاعل وزن شي په مجردو کې. ښه وزنه من الثلاثي المجرد، وزن د ثلاثي مجردونه فاعل فاعلان. اقا فاعلون د الف نون دی سره مرګره نو تسنیه جوړه. فاعلون جمع ده په حالت رفعی کې، او فاعلین جمع ده په حالت نسبی جری کې. فاعلتون ته تانیسی سره رااله، ته تانیسی سره رااله د مؤنث لپاره کون کې خذا. فاعلتان تسنیه. فاعلات دا جمع رااله، دا جمع مؤنث سالمه ده. فاعلون جمع مذکر سالمه ده. د جمع مذکر سالم اعراب په حالت رفعی کې په واو ما قبل مضموم سره ده، په حالت نسبی جری کې په یا ما قبل مکسور سره، په یا ما قبل مکسور سره ده. او فاعلات دا جمع مؤنثه سالمه ده. نو د دې اعراب بالحرکت ده. د دې اعراب څه ده؟ بالحرکت ده. نو دلته حالت رفعی په رفع سره ده، او حالت نسبی جری دا پته په کسری سره ده. پس ده په کسری سره. دلته حالت جری دا نسبی د جری تابع ده، نسبی د جری تابع ده. لکه څنګه چې په فاعلین کې حالت نسبی د جری تابع وو، حالت نسبی د جری تابع وو. پوه شوې؟ وللمبالغه، او د مبالغې دپاره چې اسم فاعل راځي نو یو دی فاعلون. څه وزن دی؟ فاعلون. زه چې د څنګه ویم دې باندې تلفظ وکړئ، دا برابر کړئ. که ستا په کتاب کې پکې حرکات سکنات غلط لیکلي نو بدل لیکلي نو هغه پرېږده. ښه فاعلون وزن، فاعلون فاعلون وزن. دا باب په سمع قیاس دی. حذر یحذرو، حذر یحذرو، حذرا یری ته ویلی کېږي. او حذرون فاعلون په وزن باندې د دې نه صفت مشبه راغلی دی. حذرون یریدون کې، پرهیز کوون کې، یریدون کې پرهیز کوون کې، یریدون کې د الله نه، یریدون کې د الله نه. حذرون پرهیز کوون کې د ګناه نه. په خبره پوه شئ؟ پرهیز کوون کې د ګناه نه. خیر دویم دی فاعلون. نو دې کې معنا د فاعلیت لږه سره د زیادت نه پرته ده، او دغې ته مبالغه ویلی کېږي. فاعلون فاعل لکه علیم، یا د دې ډېر مثالونه دي. دا د صفت مشبه وزن هم دی، د صفت او د مبالغې وزن هم دی. خبره پوه شوې؟ کوم ځای کې چې خالص د صفت مشبه لپاره راغلی خو ټیک ده، کوم ځای کې چې مبالغه پکې ده بیا ټیک ده. قرینه به موجوده وي چې دلته کې د مبالغې دپاره دی، که دلته د صفت مشبه دپاره دی. او عموما چې فعیل وزن دا په د صفت مشبه په معنا باندې راشي نو دا به د مفعول په معنا باندې، کله کله به د فاعل په معنا، کله کله به لکه علیم دا په معنا د معلوم باندې نه دی، دا په معنا د عالم باندې دی، دا په معنا د عالم باندې دی. ښه فعول بل وزن د مبالغې فعول دی. لکه صبور شکور، ډیر صبر کوونکې، ډیر شکر کوونکې. خیال کې براشي. خاجي فعال، فعال دا فعال د مبالغې صيغه ده. لکه ضراب، فعال لکه ضراب، فعال په معنا د ډیر وهونکي باندې ازوات سره. قطاع، قطاع لفظ راغلی دی. ښه فعال لکه قطاع چې په ضمې د قاف باندې شي نو قطاع ډېر قطعه کوونکی. د قطعه یقطعون باب قیاس دی، فتح یفتحو باندې باب قیاس دی. مفعل لکه مجزم، مفعال لکه مجزام. دا دواړه صیغې هم د مبالغې دي
او هم د آلی دي. کله به د آلی دپاره مستعملیږي هلته به قرینه موجودي. که تا ووي سیف مجزم سیف مجزام، خیال که دا مبالغې معنا پکې پرته ده. داسې توره چې ډېره کټ کوونکې ده او ډېره تیره ده او داسې توره مجزام. او که چرتې د آلی معنا پکې ښکاره پرته وه بیا به د آلی معنا اخلي. بیا معنا به اخلي د آلی معنا به نه اخلي. تېره ورځ تا ته ما خبره وکړله لکه مخیتون او مخیاتون، مخیتون او مخیاتون، مکنسون مکنستون، مکناسون مکنسون مکنستون. جارو پیژني؟ مکنسون وړه جارو، مکنستون متوسطه جارو او مکناسون غټه جارو. کنسه یکنسو باب دی، کنسه یکنسو دا یوځای جارو کول، جاروب کردن، جاروب کردن یوځای جارو کول. خیرن شي خچن شي ډکي پکې پریوزي نو هغه ځای ته صفا کې خبره پوه شوې نو هغې ته دغه عمل ته کنسه یکنسو کنسن ویلی کېږي. څه ویلی کېږي؟ او د جارو دي دې ته مکنسه یا مکنس ویلی کېږي یا ورته مکناس ویلی کېږي. او د دې دا ملا چې لګیا ده ته کانس ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ کانس ورته ویلی کېږي. او دا جارو چې ته کې او د دې نه ډکې مکې پرېوځي هغې ته کناستون ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ کناستون ویلی کېږي. دا به علم سیره کې درته راشي، علم سیره کې به راشي. خبره پوه شوې؟ نو لږ مې خبر کړې، لږ مې خبر کړې چې یاره هلته کې بیا نیغ نیغ راته نه کېږي. ښه مفعل مفعال نو دا د مبالغې صیغې دي. ښه دې ځای کې مفعیل 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 چاته وایي؟ لکه مثال دی منطیق، نطق ینطقو، نطق ینطقو نطقا خبرې کولو ته ویلی کېږي. نو منطیق به هغه ملا ته وی چې ډېرې خبرې کوي، چې تا له نمبر نه درکوي خو لګیایي لګیایي لګیایي. خبر یو لیونی راغلی نو کېناستل خبرې شروع کړې، زه ستړی وم خدایه پاکه او دغه وخت کې پاسېدمه کور ته تلمه. هغه شروع شو نو کله به نواز شریف ته لاړ، کله به عمران خان ته لاړ، کله به هغه چیف آرمي سو باجوا، کله به باجوا ته لاړ، کله به صوبایي حکومت ته راغی، کله به ځمکې رانه قبضه کړي، کله به جرګه پې کول غواړي. مړه خو د خبرې څه سر کونی معلوم نه و. یاره 35 منټ مسلسل لګیا و. نو ما دا راته ووایه چې مشره ته څه شي له راغلی؟ زه خو سیاسي سړی نه یم چې تا ته عمران خان زوت کم او تا ته نواز شریف زوت کم او تا ته ګل شریف زوت کم. په خبره پوه شوې؟ خدای دې بیخ د ټولو وباسي. هغه اوښته چا وي وی لوړه ښه ده که جوړه ښه ده. هغه یې په درې واړو دی تندر پرېوځي. هغه دا درې به پکې څه وي په دې هواره کې چا په قلاره پرېښودم. خبره نو موږ خو په دې جومات کې لري په دې کې چا په قلاره پرې نه ښودو. نو هغه نواز شریف یې څه کوي، ګل شریف یې څه کوي، عمران خان یې څه کوي، خدای دې په ټولو تندر وغورځوي. یو هم د سړي زامن نشته دی خبر. نو ما ته ما ته څه وې، زه څه وکړم؟ څه فریاد دره تعویض غواړې، وظیفه غواړې، دم دې کړمه که څه شی دی؟ نو چې دورې نه راتاو شه کسان نومونه یاد کړه، یو ما نه پېژندم. پلانکي خان او ډینګلی خان او هغوی سره زما ځمکه ده او ما ته یې اخیستې وه په 1935 کې هغه اوس چې کوم دی نو قبضه هم زما سره ده او هغوی پې دعوه کړې دا زموږ دې سره څه کوي؟ ما وی دا د سیاسي مولیانو کار دی، زما نه دی. دغه خلک هم سیاسي دی او خبره سیاسي مولیانو پسې لاړ شه یا سیاسي لیډرانو پسې لاړ شه بله شی خلک دی هغوی. نو دا منطقي دا صحیح منطقي دا د مبالغې سره کثیر النطق، کثیر النطق مسلسل لګیایي. دا مولا کثیر النطق نه دی، دا کثیر العلم دی.
دا تا ته علم درکوي، دا تا ته امثله د یو ټکي ذکر کوي. دا مو وایا کثیر هغه چې د ګوډي ماما خبره بې فضوله خبرې کوي، نو هغې ته چې کوم دی نو کثیر نطق ویلی کېږي. منطق ښه کم ځای ته ورسېدو هلکه فعیل، بل فعیل لفظ دی، فعیل لکه شریب. فعیل کم وزن دی هلکه لکه شریب. شریب چې کوم دی کثیر شرب ته ویلی کېږي. کثیر یعنی هغه سړی چې ډېر څښل کوي، اوبه ډېرې څښي، چای ډېرې څښي. دغه 15 پیالې په خبره باندې پوه شوې، 15 پیالې په خبره باندې پوه شوې. وچکه څوکه وچکه، چې وچکه مطلب دا چې اچانک وچکه، چانک بس کې وته نه دونه چانک بای او بس ګوړه د ګوړې نه بچک کې او پیالې او بس اسکې خیال کې مرادي دا وچکه دی ښه. او مونږه یو پیالې اوس کو بل بیا پکې نور سودم تشینی، تاسو خیال ته راغله که نه. بهرحال مونږ یې څه کوو. نو بل ټکی ترې راغی لکه فعلتن، څه دی لکه فعلتن، دا فعلتن لکه زحکتن. زحکتن د ضحکه یسحکون ماخوذ دی، خیال کې راغله. د ضحکه او ضحکن د دې نه مصدر راغلی. ضحک هغې خندا ته وایي چې دا غاښونه پکې ښکاره شي، دا دال نه وي دا تېره، پوه شوې، خوله دونه چینګه کړي چې دا غاښونه پکې ښکاره شي او د خولې نه د اواز وځي، نو دې ته ضحک وایي. یو دی تبسم، څه دی هغې ته مسکراهټ وایي. تبسم صرف دا معمولی دا خوله دا شونډې لږې غوندې کولاو شي او دا د مخې صنایع علیا دا غاښونه ښکاره شي، دې ته څه وایي تبسم. دا تبسم ورانې جوړي. ایک تبسم ہزار شکووں کا، ایک تبسم ہزار شکووں کا کتنا حسی جواب ہوتا ہے. یوه مسکا دې د زرګونو ګیلو څومره ښایسته ښکلی جواب جوړ شي. خیال کې راغله. وکړمه زه د قسمونه وکړم، کړمه رامخکې د جفا خبرې، خو ګیلې معنی واړه ریزه ریزه شي چې یو څو وکړي د مسکا خبرې. دا خبره پوه شوې. دا تبسم دی ته ویلی. دې څه وایي تبسم چې کوم دی نو دې ته ویلی کېږي. مسکا په پښتو کې ته موږ څه وایو مسکا ورته وایو، اردو کې ورته مسکراهټ وایي، عربی کې ورته تبسم وایي. خدای دې پس خالي خیمور. رسول الله مبارک چېرته ضحک نه دی کړی، په بق بقې نه دي خندلي. خیال کې راغله. هغې ته قهقهه وایي چې د ضحک نه ورخوا شي، هغې ته څه وایي قهقهه وایي. ملا را روانو او مولیان په مانځه باندې ولاړو، هغه ته جومات کې کنده وه، درس ملا هغې ته پرېوتلون چې ړوند نو دا وروستو چې کوم نوي مسلمانان راغلي وو، دوی خو له د آدابو نه وکړو، دوی وخندل، ملا پورې وخندل چې هغه پرېوتو، خبره باندې پوه شوې. نو دوی وخندل. رسول الله مبارک چې سلام وګرځو، وی کومو ملیانو چې په مانځه کې خندلي هغه لاړ شي اودس هم وکړي، لمونځ هم دوباره وکړي. یعنې په مانځه کې که د دننه وخندل نو اودس هم مات شو او لمونځ هم مات شي. چې اودس مات شي خو لمونځ خود مات شي که نه. نو یې همداسې وکړئ. ښه ملا را وباسئ، ملا یې کاندې نه راوکړه، وګوره ورته داسې ناشنا کوئ. نو ضحک چې ستا په خوا کې ملګری ستا د خندا اواز واوري او خوله مبارکه دی چې کوم دی دونه چینګه شي چې دا غاښونه ښکاره، نو دی ته وایي ضحک. او د دې نه اخوا هغه تبسم دی. رسول الله مبارک ضحک نه دی کړی، قهقه نه ده کړې. قهقه چې بړق بړق باندې وخاندې، په بړق بړق باندې وخاندې، په خبره باندې پوه شوې. نو دغه دی، دغې ته وایي هغه خو بیا ناروا دي. هغه زړه مړ کوي. خندا مه کوه هلکه، خندا مه کوه، بړق بړق مه کوه، ځکه چې دې سره زړه مړ کېږي. د زړه د بیدارولو دپاره ذکر کوه. څه کوه؟ ذکر کوه. ښه نو دا زحکتن، زحکتن راغی. ای زحکتن
هغه مولا ته وایي چې ډېره خندا کوي، ډېر خندا کوونکی. کثیر الضحک، کثیر الضحک ته ویل کېږي. فعل لکه قلب، قلب دا د قلبه یقلبون ماخوذ دی، مجرد دی دی ښه. قلبه یقلبو قلب فعل په وزن د دې نه چې راغی د مبالغې صیغه ده. دا د دې لارو د کارونو په دې بدلېدو را بدلېدو په دې کې چې کوم دی نو مهارت لري. خبره باندې پوه شوې؟ د یو کار بدلېدل بل کار ته، د بل کار بل کار ته بدلېدل د دې امور ماهر وي. ښه جي. ونحو ذلك داسې نورم شته. ويزاد التاء للتاکید، زیاتی کولی شي ته د تاکید دپاره په دغه صیغو کې. نحو علامة وفروقة ومجرامة، دا ته پکې د تانیث دپاره نه ده په علامتون کې. علامون فعال وزن تا مخکې ووي، دا ته پکې د مبالغې دپاره ده. خو خبره پکې دا ده که نه چې د الله دپاره به علامه لفظ نه استعمالوي، ځکه دا ته اگر که د تانیث دپاره نه د مبالغې دپاره، خو شکل یې د تانیث دی. نو الله د تانیث او د تذکیر نه منزه او مبرا دی، لہذا الله ته علام ویلی شي. خو علامتون ورته علام الغیوب راغلی قرآن مجید کې، نه کنه راغلی. دغه رنګې چې کوم دی فروقتون دا تا پکې دا د تانیث دپاره نه ده ښه، دا چې کوم دی د مبالغې دپاره راغلی ده. او دا مجزامتون دا مجزامتون دی ښه، مجزامتون غلطی لیکلی دی. مجزام دا راغلی دی مفعال په وزن باندې، دا تی پکې ډېر زیات کټ کوونکی څیز لکه توره وغیره. و اسم مفعول دویم د اسماء مشتقون اسم مفعول لوزنه منه، وزن د ثلاثي مجردونه مفعول مفعولان مفعولون د یفعلون جوړ دی. حرف مضارعت کې درکو میمی مفتوح دی په اول کې راوړو، مفعول کې نه جوړ شو، خیال کې رااله. بیا دې چې کوم دی په دغه کې د عین نه وروسته واو راوړو چې د مجرد سره د التباس را نشي، د چا سره لکه د مزید د مفعول د باب افعال وغیره سره، نو مفعول کې نه جوړ شو. مفعولان تسنیه شو، مفعولون مفعولتون مفعولتان مؤنث دی. فعول دا د مبالغې دپاره راځي ښه. فعول لکه قتول په معنا د مقتول باندې راځي، لکه شکور په معنا د مشکور باندې، شکور په معنا د شاکر باندې مستعملیږي. وفعیل لکه قتیل په معنا د مقتول باندې مستعملیږي. قتل یقتلو باب تیر دی. وفعلتن ته کیسه دی لاله مخکې فعلتن مخکې سو دا فعلتن دی. لکه زحکتن یو کثیر الضحک دی، ډېر خندېدونکی. یو زحکتن دی هغه سړی چې په هغه پورې خلک خاندي، په هغه پورې خلک خاندي. کثیر الضحک دا په دې دغه کې چې کوم دی یو پیر صاحب و په دې نوخار کې خوا په زمانه کې، نو موږ په حقانیه کې سبق وي، نو طالبان بتلنو د هغه نه بیعت کړی، نو یو طالب ته بیعت کړی د افغانستانو، خو نوم یې پیښوری و. دغه طالب نوم څه و؟ پیښوری نوم یې و. نو مونږ دا شریع قائد وي، شریع قائد دوم خو مخکې ناستو، دا پیښوری دروازې سره نږدې ناستو. نو دله خندا ورغلې ده، چې خندا ورغله هغه وله په بیعت کې خندا ورکړې وه. خیال کې راغله. اوس په دې کې مغفور الله مولوي صاحب لګیا دی سبق وایي، نو هغه چې به کله به د خپو په سر کېناست، مغفور الله مولوي صاحب کله د خپو په سر باندې کېناست، نو د خپو په سر باندې ناست دی او په دې کې چې کوم دی د مولا چې کوم دی خندا خو راټینګه کړې وه پړت شوې خندا، بړاق شو په خندا چې په خندا شوې هلکه ویلي سړي څه وایم هلکه دې سړي څه وایم او وایم څه وه چې نو بس ټول طالبان په خندا شو، نو مولوي صاحب هم په خندا شو.
خبره باندې پوه شو لاړ سبق ډېر ډک شو هلته په بیعت کې ول خندا ورکړې وه خبره پوه شو دا خندا دی دا کثیر الذکر ځکه دا لا کومه طریقه ده چې په بیعت کې خندا ورکړي بیعت کې خلک ذکر ورکړي لطایف ورکړي خیال کې راځي او دلې چې کوم دی خندا ورکړي بړقه 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 بس سبق په ځای پاتې شو او د پېښوري خندا چې کوم دی شروع شوه بس موږ ټول راپاسې سبق پېښوري وران دا او یو دی ضحکتون آن چې برو خندیده شوه ده هغه سړی چې په هغه باندې خندا کوي خلک پورې خاندي دا خو نه ده چې چا پورې څوک خاندي ښه نه ده چا پورې څوک خاندي خو کله یو سړی مثلا څه داسې کار پکې موږ پښتانه ټینګېږو نو یا کوږ رواني خیال کې م راځي لکه یي خر په شانتې لکه د کوټ مینې خبره باندې پوه شوې نو موږ ورپورې خاندو نو دغې ته ویلی کېږي چې په چا پورې ډېره خندا کې ضحکتون دی ښه وقل فعل قلیل دی د مبالغې دپاره فعل لکه قبض په معنا د مقبوض باندې او فعل لکه ذبح په معنا د مذبوح باندې وفاعل لکه کاتم په معنا د مکتوم باندې کاتم خو صيغه د اسم فاعل ده او کله کله مستعملېږي لکه کاذبة کاذب دا په معنا د کذب باندې مستعملېږي ښه اسم تفضیل دویم چې کوم دی دریم اسم تفضیل دی اسم تفضیل دا یو اسم دی دا اسم دلالت کوي په زیادت د معنا د فاعلیت باندې په نسبت سره غیر ته دلالت کوي په معنا د زیادت د فاعلیت باندې په نسبت سره غیر ته استعمالیږي په څوارلسو طریقو باندې اسم تفضیل په څو طریقو استعمالیږي دریو یا خدای پاک خلک فمن مستعملیږي زید افضل من عمر زید د عمر نه ښه دی په الف لام باندې زید الافضل دا الف لام پکې عوض د مضاف الیه دی زید افضل القوم په اضافت مستعمل شي زید د قوم نه بهتر دی زید د قوم نه بهتر دی په دې دریو طریقو مستعملیږي دا دلالت کوي په زیادت د معنا د فاعلیت باندې په نسبت سره غیر ته دا غیر دی معلوم که معلوم دی نه که یو ځای کې عمر دی بل ځای کې د الف لام عوض دی بل ځای کې مضاف الیه قوم دی د هغې نه بهتر دی او دلالت په معنا د فاعلیت باندې کوي سره د زیادت نه خو په نسبت سره غیر ګور د مبالغې او د اسم تفضیل فرق دا دی چې مبالغه دلالت کوي په زیادت د معنا د فاعلیت باندې فقط او اسم تفضیل دلالت کوي په زیادت د معنا د فاعلیت باندې په نسبت سره غیر ته خبره باندې پوه شي نه حامل کې به راشي که خیریوار نه خطا کوو وزن یا لکه میزانه وزن د دې افعل فعلا والجمع افاعل وفعل افعل وزن راځي الکه بلا د لون عیب نه باندې راشي کوم لفظ په معنا کې چې لون پروت دی یا پکې عیب پروت دی یا مزید دی د دې نه به افعل وزن د تفضیل لپاره نه راځي لون نه او د عیب نه چې کوم ټکی راځي د افعلو په وزن باندې نو هغې ته به صفت مشبه وي او د صفت مشبه مقام دا د اسم تفضیل نه زاید مخکې دی څه دی مخکې دی په خبره باندې پوه شوې هلکه نو اصلی مخکې پیدا کېږي که نیکه مخکې پیدا کېږي نو مرتبت دا د ده مقدم ده ښه هغه فقط په معنا د فاعلیت او د مفعولیت باندې صرف د ثبوت معنا پکې پرته ده او دی په زیادت باندې دلالت کوي دا زیادت ته کې دی نقصان پیدا کړی دی رستو کړی دا نو اصلی دی خبره باندې پوه شوې نو دلالت کوي په زیادت د معنا د فاعلیت باندې ښه نو افعلو وزن نو د لون او د عیب نه باندې راځي حمره یحمرو حمرتن نو احمر به راځي خو صفت مشبه به اسم تفضیل بنئ
عرج يعرجو اعرج به تنازي ګډ مولا ته به ویل کېږي خو صفت مشبہ به اسم تفضیل به نه وي. حویله یحولو احول به تنازي کوږ سترګې سړي سترګې کوي قدرتي طور باندې خدای پیدا کړی داسې که نه چې داسې ګوري دې مولا ته مخامخ ګوري نو سترګې به یې دې طرف ته خبره باندې پوه شو سترګې به دې طرف ته نو دا کوږوالی دې ته احول ویلی کېږي. یوه سترګې ړنده ده اعور ورته ویلې څه ورته ویلی کېږي دا کې د عیب او لون راغې لهذا د دې نه افعلو وزن به دا به د صفت مشبه دپاره راځي خو د اسم تفضیل لپاره به نه او د مزیدو نه به افعلو وزن نه راځي ځکه د مزیدو نه افعلو وزن جوړېدل ممکن نه دي. د استخرج او استخراج نه افعلو وزن جوړېږي که جوړېږي سین تی به ته لرکې چې سین تی ته لرکې باب استفعال به باب استفعال پاتې شي. باب استفعال خو په دې سین تی باندې باب استفعال دی هغې نه ممکن نه دی هغې نه ممکن نه دی. نو مولا رانیخ شي اعتراض وکړي خدای دې خواره مه کړه عجیبه خبره ده چې د دغې نه اسم تفضیل نه جوړېږي د مزیدو نه جوړېږي د لون نه جوړېږي د عیب نه جوړېږي. نو که د اسم تفضیل د معنا ضرورت موږ ته پیدا شو نو څه وکړو وی مړه مه کنه تا سره په دې کلام کې کثرت او شدت لفظ شته کثرت د دې شدت او کثرت نه جوړ کا صيغه د اسم تفضیل اکثرو او اشدو اکثرو او اشدو دا وزن ته نه جوړ کا او دغه لون او د عیب دا ټکي د هغې مصدر راواله بنا برتمیزیت د هغه نه وروستو چې کومه دی نو ما ولیکه داسې ووایه اشد حمرتن اشد اکثر عرجا ډېر زیات سور مولا دی خبره باندې پوه شوې او ډېر زیات ګوډ دی ډېر زیات ګوډ دی په خبره پوه شوې او که تفضیل راولي همدغه اشدو او اکثرو راوړه او هلته استخراجا ووایه هلته اقتدارا ووایه هلته انفعالا بل څه ووایه خو یو مصدر راواله ښه افعلو لکه افضلو خیال کې مراله فعلا دا افعلو د مذکر وزن دی فعلا د مؤنث وزن دی فعلا د چا وزن دی د مؤنث وزن دی که فضلا څه فضلا خیال کې مراله حبلا خیال کې مرادي دا والجمع فاعلو تسنیه به د افعلون افعلان راځي او د فعلان به فعلیان راځي فعلیان خیال کې مرادي او والجمع فاعل وفعل جمع په دوه قسمه یو افاعلو د افعلو جمع د مذکر افعلون جمع راځي جمع یو دا جمع مکسره او افعلون جمع سالمه ده او فعالون دا لفظ څه دی فعالون دا د فعلا جمع ده دا جمع مکسره ده فعلیات دا جمع مؤنث سالمه ده جمع مؤنث سالمه ده و اسم آله بل اسم آله ده سلورم میزانها وزن د دې اسم آله مفعل مفعله مفعال سو کوئی دا درې واړه یو دي خو جمهور علما وایي نه درې واړه ځکه یو نه دي چې دا اوزان د یو بل نه لږ ډېر بدل دي نو د دې تقاضا دا ده چې معناګانې دې هم لږې بدلې شي د یو بل نه مفعل یو آله د کار کولو مفعلة مفعال یو آله د کار کولو خو فرق پکې علما دا کوي لکه مخیتون د ګنډلو ستنې ته وایي او مفعلة لکه مکنستون جارو ته ویلی کېږي مکنستون جارو ته ویلی کېږي او مفعال لکه مخیاتون نو دغه ته پکې علما فرق وکړي لکه وی دا مخیتون دا وړې ستنې ته وایي او دا مخیتتون متوسط ستنې ته ویلی کېږي او مخیاتون دا غټ ستنې ته ویلی کېږي نو بیا پکې علما دا فرق د وضاحت لپاره کوي وي هغه ستن چې ته په ګوتو باندې لګیایې یوه ټوکړه د بلې ټوکړې سره ملاوي او ګنډې
نو دې ته به څه وایي مخیتون به ورته ویلی کېږي. اوس خو الحمدلله د خدای نعمتونه ډېر دي که نه، شکر نشته دی. الله دې پې موږ ته د شکر توفیق نصیب کړي. یو زمانه وه چې موږ سبق وي خبره پوه شوې، نو په دې کپړو کې به موږ ټوکړې لګولې، دا ځایونه به اوښلېدل دا او دا زنګونان دا به اوښلېدل. نو دې ته به مو کله سپینې ته به مو توره ټوټه ولګوله، سپینې ته به مو توره ټوټه، او په ټوپۍ کې به مو ځان سره ستن او لږ تار به پکې و، دا به په دې ټوپۍ کې هغه تار به مو تاو راتاو کړو دننه طرف ته، چې ضرورت به پېښ شي چې به کېناستې ټر لمن به وشلېده، چې به پاسېدې ټر پرتوګ به وشلېده. خبر باندې پوه شوې؟ نو بیا به موږ څه ولګېدو چې به کېناستو او هغه پنسه به مو راوړټه کړه، نو لاندې نه وم چې کوم دی په ستن باندې وګنډله. خبره باندې پوه شوې؟ دا سختۍ تاسو نه دي لیدلي، خدای دې در باندې نه راولي. خبره باندې پوه شوې؟ دا سختۍ علماو لیدلي دي، ښه مخکینو علماو لیدلي دي. مطلب پوه شوې؟ ما به سبق وي چې کور ته به رانځم، دې کلي کې یو سړی اوس وفات شوی، هسې ښه سړی و. نو چا نه یې تپوس کوو چې یاره دې استاد جي دا زوی چې ته نوکر دی، او ما پاکوړي کې سبق وی دا نوکر دی، او ته یو دا نوکر دی، 100,000 روپۍ تنخواه یې. بلو ته کو صاحب 100,000 دا خو د 80 کالو مخکینۍ خبره ده، 15 کالو مخکینۍ خبره. دا خلکو ته عجیبه او ناشنا ښکارېدله، خلکو ته عجیبه ښکاري. نو موږ به په دې نو کمیس به مو یو شانتي او پرتوګ به مو بل شانتي. پټکي مټکي خو تصور هم نه، ځکه پټکي مو اغوستی نه شو. یوه ټوپۍ وه، هغه به مو چې ووینځله سرتور به ګرځېدو، چې به وچه شو بیا به په سر کړه. اوړي کې خو به چې ووینځله بس هسې به مو وڅنډل، لمده به مو په سر کړه. او په ژمي کې به دا بنینونه منینونه دا نه وو، دا بلوزونه دا شیونه په یخنۍ کې نه وو، جورابې مرابې بوټان دا شیونه نه وو. دا نه خبرې ته نه کوم، اوس د 500 کالو مخکینۍ خبره ته کوم، د 500 کالو خبره ته نه کوم، د خپلو مشرانو استادانو خبره ته نه کوم، د خپل ځان خبره ته کوم. مطلب باندې پوه شوې؟ ښاجي پکي مکي په مدرسو کې نه وو، ښه پکي په مدرسو کې نه وو، ښه سخته ګرمي به وه. او دا ماشو به راته کله په دې وخت کې غزل شروع کړو، کله بیا نو موږ یم شاعران خبره پوه شو؟ ولې چې ماشو راته غزلې وې که نه، نو موږ تاسو نه کم اخلو، ولېږه چې موږ هم ته غزل شروع. ترکاري چې به مو راواغسته 2 کاسه به م پسې وړې وه، نو چې هغه بیا راله راکړه که نه، نو لاندې به پکې داسې یو چوم شانې دال و، هغه به م پته نه لګي چې دال دي که څه دي، خو معده څه شی به و، او نورې به ټولې اوبه وي. نو موږ به پکې ډوډۍ ماته کړه، او دا پیشو سر یې 2 چپاتي بیا راکول، موږ به پرې نه مړېدو. خبره باندې پوه شوې؟ اوس الحمدلله خدای دې نور سهولت راولي په دې علماو طلباو باندې، نیتونه خالص د الله د رضا دپاره کوي، پوه شي مطلب باندې. نو الله به رحم کوي. ما ته څه وي؟ ما ته څه پته. نو میخیتون د ګنډلو وړستن، او میخیتتون ما تا ته پرون مانیستن، څه شي؟ ما دا بړستنې چې پې خلک ګنډي، بډویګان نه تپوس وکړه ښه. او مخیاتون د غوندستن بوجۍ پې خلک ګنډي، هغې ته مخیاتون وایي. وقل فعال قلیل دی په معنا د آلی باندې مستعملېدل د فعال. څه وزن دی؟ لکه سرادون په سین باندې، دا زغره جوړول، د زغرې د جوړولو آله. نو حضرت داود علیه السلام به زغرې جوړولې، آله ورسره نه وه، دا ګوتې آله وه، ځکه چې اوسپنه به د هغه لاس له لاړه، نو داسې به نر وه ملکه موم،
موم پیژنې نو هغه به دې تاو کړه کړی به تی جوړه کړه بیا به بل کړی پکې ور واچول بیا بل کړی پکې ور واچول خو بیا چې به د مولا لاس ته لاړه بیا به اوس منو بیا به کله کوه زغره به هغه جوړوي لین الحدیث لأبی داود کما لین الحدید لداود علیه السلام دا حدیث ابو داود امام ابو داود رحمه الله تعالی داسې آسان کړي دي لکه چې داود علیه السلام تعالی اوسپنه نرمه کړې وه د ابو داود متعلق راغلی دي من فی بیته من هغه څوک چې د هغه په کور کې ابو داود موجود وي کنبی په شان د پیغمبر دی ینطقو چې خبرې کوي خبر پوه لکه پیغمبر چې د چا په کور کې ناست او خبرې کوي خیال کې مرادي ابو داود کې احادیث ډېر مولا را جمع کړي دي ترمذی هم د حدیثو کتاب دی ابو داود هم د حدیثو کتاب دی په یو طرز باندې دي په یو چې کوم دی نو فقهي اصول باندې دي خو فرق دا دی چې امام ترمذی رحمه الله په باب کې یو حدیث یا دوره نقل کړي نور له حواله ورکړي دا وهكذا عن جابر وعن ابن عباس وعن ابي هريره یو حدیث مخکره نقل کړي او د امام ابو داود څخه کوي د چې په دې باب کې دته لس حدیث رسیدلی لس واړه ذکر کړي اکه شل حدیث رسیدلی نو شل واړه ذکر کړي خبره باندې پوه شوې نو حدیث پکې ډیر دی په نسبت سره ترمذی شریف ته مونږ یې سکو والجمع مفاعل جمع چې کوم دی مفاعل راځي د مفعل جمع مفاعل لکه د مخیت جمع مخایط د مسجد جمع مساجد نه د اعلی درشته مفاعل دا د مفعال جمع لکه مخایط فعائل دا د فعال جمع ده لکه سرائد وشذ مدق ومنخل او شاذ دی مدق او منخل مدق پیژنې دقه یدق نه ماخوذ دقه یدق دقا تکول ته ویل کیږي یو شی میده کول یو شی میده کول دا مدق اصل کې دی مدق سره تفاصیل دی مدققن مدققن دقه یدق دې تاسو ویل کا مضاف سو مضاف وته وي فزید عین او لام باندې قاف راغله دقه یدق دقا یو سیس تکول چې میده کې یو سیس تکول چې میده کې خبره پوه دا مدق دای د عالی وزن دی خو استعمالیږي مدق استعمالیږي فرق درته خیم مدق هر د میده کولو عالی ته ویل کی مدق هر سیسی که ګټي که وسپنې که سوکي کله لا خدا میده کول والا عالی ته هغې ته مدق وي او مدق د چټو مولی ته وي چټو پیژنې چټو مولې پیژنې چټو یا د اوسپنې نه جوړي یا د ګټې نه جوړي یا د لرګي نه جوړي په هغې کې دننه یو بل مولادونه پروت خیال کراله هغه د لرګي وي او یا د ګټې وي نو هغې ته مدق ویلی کېږي اته څه ویلی کېږي مدق ته لاندې په چټو کې ټماټر واچئ او په دې باندې ټکی په قلار باندې بل سیز پکې واچئ پیاز پکې واچئ اوږه پکې واچئ او هغه ټکی نو دغې ته مدق وایي دغې آلې ته څه وایي مدق دا آله نه ده دا د آلې په ځای مستعمل دی د آلې نو مدق به خالص د چټو مولی ته وایي د چټو مولی دا کله کله د لرګي نه او کله د ګټې نه جوړي او کله خلک په دې خوړ کې ګرځي هلکه مور ورته وایي لاړ شه او د چټو نه مولې وګوره په خوړ کې کله ښکته ځي کله نو دوه درې کاڼي پیدا کړي دونه اوږده داسې برابر غوندې پیړ د لاس څومره چې راوړي نو هغه پکې وایي مور ورته وایي چې بچه دا یو پکې صحیح دی ښه انا باندې پوه شوې دا دې ته مدق ویلی کېږي او مدق کتابل جوسر هم مدق دی جوسر څه شی دی مدق دی هغې کې چې څه ور واچې او بجلي که خدای چېرته راوستې وه غره بس شی به درې مدق وي نو هغې ته مدق ویلی کېږي خو مدق ورته نه وایي ومنخل
منخل دا په اصل کې دی منخل چې کله منخل شي نو بیا چې کوم دی هر د چڼولو سیس ته ویلی کېږي چڼولو یو زیږ سیس دی هغه ته په یو لوښي کې واچې او لاس پکې ووې نو د هغې نه لاندې معده وځي د پټکي په ول کې دی اوړه واچول او لاس ته پکې ووو لاندې پې ووتل هغه نو دا منخل دی څه دی منخل دی یا د جنۍ لوپټه ده د جنۍ واخله د جرجر لوپټه په سر به ستا وي خوند به ماله راکوي نه ځکه چې جرجر لوپټه په سر یې خو لوړه ژوره علاقې ښکاري که نه نو تا له یو مزه نه درکوي خبره پوه شوې ته خو لیونی تا سړی که نه نو هغه د جرجر لوپټه کې دې وړه واچول زاګه باګه او لږ لاس دې پکې ووو لاندې به ترې معده وړه وځي بره به زاګه پاتې شي نو دې ته منخل وایي دې ته څه وایي او منخل خالص چې کوم دی غلبیل ته وایي در فارسی غربال مې پوهېد په فارسي کې ورته څه وایي غربال ورته ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي غربال ورته ویلی کېږي او افغانیانو ته پرویزه وایي غلجیانو ته پرویزه وایي په خبره باندې پوهېږي اوښ په پرویزه نه درنېږي اوښ په پرویزه نه درنېږي اوښ په غلبیل نه درنېږي په اوښ دې بلا کډه بار کړې یو دې پکې غلبیل وي غلبیل خو دروند نه وي که نه نو هغې وایي اوښ په پرویزه نه درنېږي په دې خبره پوه شوې اوښ په غلبیل نه درنېږي نو منخل دا به خالص غلبیل ته ویلی کېږي ښه په دې خبره پوه شوې نو دا غلبیل بیا په درې قسمه باندې دی پسو یو معده بیس دی څه شی دی معده بیس دی د هغې هغه سوري ډېر نري یو د پراټو دپاره چې خلک وړه چڼوي نو د معده بیس دی چڼ او یو عام غلبیل دی چې دا وړه ترې نه چڼ کې چېرته ډکي مکي پکې راغلي چې هغه پکې پاتې شي اتې لري او یو د دانو غلبیل دی د هغې سوري غټي دانې ترې نه وځي او ډکي مکي بوس دا پکې چې کوم دی راغلي هغه ترې لرې شي ښه او دې ټولو ته به څه ویلی کېږي منخل به ورته ویلی کېږي منخل ښه د دې هم وزن مسعوت او مکحوله راغلي مسعوت دا هم راغلي مسعوت هغه آله چې د هغې په وجه باندې په غوږ کې یا په پوزه کې دارو اچي خیال کړه نو اوس هغه مسعت دی په اصل کې که په مالوچو کې د تیل راواغستل او په غوږ کې دې وسسول دا مسعت دی په پوزه کې دې اوس دا مسعت دی یو مسعود دی مسعود هغه شی چې په دې زمانه کې ورته مونږ ډراپ وایي څه ورته وایي ډراپ په دې سر کې د ربړ او دې خوا چې کوم دی د اوس د شیشې یو ملا لګېدلی خیال کړه ده نو هغه په دې چې ته زور وکړې که نه او په تیلو کې ورښکته کې بیا پرېږدي نو دا تیل ځان ته راکړي نو بیا چې چا په غوږ کې لږ زور به پرې وکړي او څاڅکی به پرې وشي پوزه کې څاڅکی به وشي دې ته وایي مسعود دې ته څه وایي دغې خاص لوښي ته مسعود وایي او مکحوله دا رنجړومې ته وایي څه ته وایي رنجړومه پېژنې یو دونه کڅوړی ده هغې کې دې رانجه واچول او په هغې کې دې ملا کېښود څه شی دی سلایي سلایي کې پړی دی چې ورک نه شي اتې بیا راتاو کړي تاسو خیال ته راغله نو دا اینه ماسخوتن چې کله اوده کېږي نو رانجه به په دې سترګه کې واچي بیا به دې کې واچي موږ ته به استادانو طریقه ښودله ما ته په خپله د حدیث نه ده معلومه خو وایي چې بهتره طریقه پکې دا ده درې سلیان به په یوه سترګه کې اچي خو دې طریقې سره چې په دې کې به اول 2 سلیان واچي بیا به 3 سلیان په دې ګسه سترګه کې واچي بیا به په دې سترګه کې بل سلی وي درې په دواړو کې راغله وایي ابتدا او انتها دواړه په ښي طرف باندې وشو واسې نه چې تاسو د حدیث کې راغلي دي خیال کړه
دا مجربات دي دې ته څه وایي مجربات دي دې کې دا فایده یې که نه چې د بزرګانو په دې تجربه کړي د دې فایده ډېره او دا رانجه ماسخوتن استعمالول پکاري رانجه ماسخوتن ځکه چې سار که غوابان مال پاسې سار وختي چې نور راختلی که نه نو بیا چې ته مخ لاس ووینځې نو سترګې به دې صفا شي او د سترګو کې د شپې بیا د اخري خځلې راوښکري د ورځې خو ګرځې که نه دوړې پکې تللی دي لوګي پکې تللی دي نورې نو هغه د رنجو سره به دغه شي پاک شي خبره پوه شوې رانجه استعمالول دا سنت کې رسول الله مبارک په ځان سره یو څو څیزونه مستقل ګرځول په سفر حضر دواړو کې یو مسواک یو ګومنز یو تیل د سر د ګیرې غوړولو لپاره او یو رانجه په خبره باندې پوه شوې دا به مستقل ګرځول او مستقل به استعمالول او د هر یو څیز د استعمال خپله طریقه وه خپله مسواک مونږ خو یې راوالو بس کشه پشه هلته بمبه بهیږي او ته په خولې کې سنت نه یو خبر چې مسواک سنت څنګه وي اول د مسواک نیول دي دا نیولې سنت دی نیولې سنت دي نیول خیال کې را ده خبره چې مسواک به نیسي څنګه دا طریقه دی دا 3 ګوتې پې د پاسه کا یو تې لاندې کا دا 2 ګوتې دې طریقې سره به مسواک نیسي مونږ یې داسې ونیسو هلکه داسې موږی دی نه داسې دې ته وکتل بیا دا مسواک به د مخامخ صنایع علیا باندې کېدی نو بره جامه داسې څو پیرې شو 3 بیا به راکوز شي لاندې داسې څو پیرې شو 3 بیا به ور اوچت شي ګس طرف ته داسې هلته به بیا راکوز شي داسې دلته انتها ابتدا په یو ځای باندې راغله اوس د دې نه وروستو دا سنت ادا شو اوس که پکې دسې مږي او که دسې پکې مږي لګیا اوس دسې هم پکې ومږه په دې منځونو کې چېرته د خوراک څه ذرات نښه دي هغه به پاک شي بیا چې د کله مسواک وکړو نو دا به ووینځې نو نچوړ به کړي څه چل به ووینځې نچوړ به کړي بیا به یې داسې کېدی چې دا د کومه خوله په دا حصې په خولې کې وی چې دا لاندې راشي او دغه طرف یې باندې راشي چې که په دې کې څه څاڅکي چې هغه لاندې راوځي پې داسې کېدي داسې مږ داسې کېدي دا مسواک سنت نه دی په مسواک کې بلا شي سنت دی په دې پوه شي خبره باندې چې تیل دی لګول نو په دې تلي کې به تیل راواچي لږ شان دی تلي کې به تیل راواچي لږ غوندې معمولي دا به داسې داسې به وکړي په دې پوه شوې بیا به دې نه دا 3 ګوتې دغه کړي نو دا ښی طرف پکې ومکي بیا ګس طرف بیا مخه بیا شا طرف بیا به د هغې نه پس تیل خو به ختم شوي که نه لاسونه به داسې که سر به ومږي چې د ویښتو یخ ته دی دا دغه ورسېږي تیل ورسېږي دا سنت ادا شو خو لا ختم نه دي بیا به ګومنځ به راواخلې نو ستا خو غټ ویښته دي نو دا طرف دا ښی طرف به بیا به ګس طرف بیا په دې منځ کې پکې لار بوځي داسې او داسې به یې کړي او شا طرف ته وپکې چې کوم دی دا سنت بل ادا شو دا لار وښکل پکې ځان له سنت دي ښه لار وښکل پکې ته خو دغه تیل اول مږي نه چې ویې مږي بیشکې د ځان نه جوړ نو دا باندې کې ښه دا سنت یو سنت به صحیح ادا کې یو سنت په یو سنت باندې چې همیشه کې نو من تمسک بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید چا چې د فساد په زمانه کې زما په یو سنت مستقل عمل وکړ نو سلو شهیدانو اجر ورته الله ورکړي سلو شهیدانو اجر ورته الله پاک ورکړي ښه او رانجه هم داسې استعماله رنجو کې هم دغه طریقه ده دا سیزونه چې کوم دي که نه مدخو او منخلو او مسعوط او مکحوله دا په حقیقت کې دغه خاصو سیزونو نومونه دي لکه دا مدوق چې مې درته وویل چې دا د چټو مولی ته ویلی کېږي
او منخل مې ته دا غلبیل ته ویل کیږي او دا مسعود چې مې ته وی نو دا ډراپر ته ویل کیږي او دا چې مکحله مې درته وی نو دا رنجړو مې ته ویل د رنجو کسوړې ته چې کم دی نو ویل کیږي په دې خبره باندې پوه شوې حاجي و اسم ضرب بل اسم ضرب دی وزنه منه مفعل وزن دی مفعل او مفعل دی مفعل داغه ماضی مضارع نه برازي چې عین کلمه مفتوح العين ده لکا مس يسمعو نو مسمعون بتن راځي او مفعول بلاغه راځي چې عین کلمه مکسور ده لکا يضربو نو مضربون بتن راځي والجمع مفاعل صفات مشبہ اوزانها منه اوزان د دې ثلاثيونه فاعل یو فاعل نه اې د دې معنا ته مثال ته خیال کوه لکه صعب يصعب کرومه باندې باب قیاس ته په معنا د مشکل کار باندې ښه سخت کار صعب سخت ویل کیږي مشکل کار نو فعل بل وزن فعل لکه صفر سفر يصفر خالی ته ویل کی یو سیز یو لوخه وغیرہ هغه ته کدا سفر يصفرون ماخوذ شي او سفیر د دین आवाज راشي نو بیا شپېلی ته وي یا د مرغۍ نری आवाज ته ویل کیږي د مرغۍ چې نری आवाज کوي کنه دغه ته څه ویل کیږي سفیر یا شپېلې پیژنې کنه شپېلې دي ته وي چې په خوا به خلکو چې کمنانو ساروي سرول نو د میخه چې به وبول راوسته دا داسې عادت شوه چې دې ته به د شپېلې و نو وبه به اسکلي شپېلې به ته و نو وبه شپېلې به دې ورته نه و نو وبه به چې کمنانو نسکلي خبره باندې پوه شوې بهرحال بل فعل دی لکه صلب په سواد باندې دا د کرومه صلوبه اسلوبونه سخت کلکسیز لکه دا لرګی شو مثال په تول فعل لکه حسن يحسن کرومه باندې باب قیاس دی حسن خیسته ته ویل کیږي فاعل لکه خشن زیکسیز ته ویل کیږي لکه دا لرګی مین دی کور درا پن چې پکی زیګواله په خپل باندې پیژني هغه ته ویل کیږي خشن فاعل پوزن او دا کرومه نه باب قیاس ته خشونه یخشن خشونتن ته مصدر راغلی فاعل لك ندس دا اخيار زیرک سړی ته ویل کیږي ندس يندس سمع باندې باب قیاس ته ندس فاعل په وزن کې راغلی دی زیرک دې ته وایي چې خبره واوري او په فورا پوه شي خبره واوري او فورا پوه شي خبره باندې پوه شي ذهین دا بل وزن دی فعل لك زئام زئام دا د زائم يزعمون ما زعم يزعم ضربانه چې کوم دینو ماخوذ دي پراګندا خور ور مولا زلف دراز دي وختو د وختي پریخي دي خو سه یو خواز وړاندې سی بل خواز وړاندې سمبالي نه دغه دې ته پراګندا وي خور ور او توي ښا فعل دا لکه بلیزون راغلی کرومه باندې بلوزه ابدو بلیزون فربه په معنا د سورب مولا باندې ښا فعل فزمتين باندې لکه جنوبو جنابتن ته مصدر راغلی دی او جنوب فعل په وزن د دې صفت مشبہ راغلی جنوب فعل په وزن صفت مشبہ راغلی جنوب چې چا باندې غسل فرض شي هغه ته جنوب وي چا باندې غسل فرض شي هغه ته څه ویل کېږي جنوب ویل کېږي سر نخپو پورې پلیت شو ځان وپاکئ فعل لکه حطوم لکه د حطمه يحتمون ماخوذ دی ضربه باندې باب قیاس دی حتم په معنا د ماتېدلو باندې په معنا د جدا کېدلو باندې حتیم ته حتیم ځکه وایي د کعبې مبارک نه جدا شوی دی کعبې مبارک نه جدا شوی دی او حطم په معنا د ظالم باندې هم راځي حطم په معنا د غیر مهربان باندې هم مستعملېږي ښه بل لفظ دی افعلوا سره افعلوا لك احمر صفت مشبہ دی د حمرت نه ماخوذ دی اصفرو ابيضو خیال کړه دا اسودو دا ټول صفت مشبہ دي چې لون او عیب پکې دی نو دا به صفت مشبہ د افعلوا په وزن باندې ښه فاعل
لکه کابرون په ظاهر کې صيغه د اسم فاعل ده په معنا د صفت مشبہ باندې مستعملي کبر یکبر کرومه باندې باب قیاس ته کبرن کې مصدر راغلی کابر اسم فاعل کې راغلی کبیر ذات صفت مشبہ مستعمل شوی دی فاعل لك جيد لك سيد جاد يجود جاد يجود نصارى باندې چې کوم دی باب قیاس ته اجوف واوی دي جيد جواد خیال کړه نو دا جيد مصدر هم دی او دا صيغه ده صفت مشبہ جيدون دی سره جيدون وو یې په یو مقام کې رااله وو یې اول ساکن دی وو دی په یې بدل کې ادغام دی او کنه څه جوړ شو جيدون ته نه جوړ شخه محکم کرا تیز رفتار جواد په معنا د سخا باندې راځي جواد دا پکې مبالغه ده دا پکې سره مبالغه ده په معنا د تیز رفتار هم راځي په معنا د سخاوت باندې هم راځي پوه شي مطلب باندې فعال لك جبونه یجبونو کلمه باندې باب قیاس ته جبنن تراغله بزدل ملاته ویل کیږي جبان چاته وي بزدل هغه سړی چې بزدل وي د اگې د ډس نه یریږي او د سماتی کې د اگې د ډس سره په خبره باندې پوه شو افغانستان ته میدان سره مولا وصل وستا سره زم الکه مې زما سره الته کې کنده ډس دي زماله کې نه بوله تا ته ګوره سره ته ډس ټینګ مې که ډس دی واوري دا ډس باندې مات ډس دی واوري ها نو موږ په جګمنو په یو جمعات کې دغه ودا اجلاس قوماندان راغلی قوماندان موږ ته خبره کوله خو موږ ته مخکې ټریننګ راکړی نو په دې کې چې کوم دی دغه راغی تیارې هلکه وی تیاره راغلو کېدای شي توغندی وسړی توغندی میزایل ته توغندی وایي که نه سکاډ میزایل تیارې موږ پوزیشن یې سنبال کړ ځان برابر کړ نو په دې کې چې کوم ګلوس شو د جومات په صحن کې چې کوم دی سکاډ میزایل ولګي یو لویه کندې وکړه دوړې چې موږ هر څه خاموش شو قوماندان آواز وکړي راځئ چې راغلو اوس سکاډ میزایل اوس هغه ملا چې ما سره کوم تر اوس مړ دی خدای دې وبخي خدای دې بي خو باسه ملا تا خو زه مرګ له راوستی مې وویل دلته چې څوک چاته هارونه اچوي ته په جهاد کې تا ته به څوک هارونه اچوي دلته ټانګوان نشته دلته به نار امتیاز ته سبق کونه ټینګه کړه مې تا خو هلته کې ما ته دغه کو که نه ملا په ایمان کې یو هلکه مې سهار شه خوار شي او څو ورځې دي بیا ځو که نه نو موږ هم بانه کړي چې تبلیغ له تلي کور کې بېبې ته بانه کړې وه چې چېرته ځو هلکه تبلیغ له ځو خبره باندې پوه شوې هغه وی ښه بچی لاړ شي ډېر ښه خبره ده تبلیغ ښه کار دی هغه موږ تلي هلته نو چې خیر مولا ټینګ نه شو چې ټینګ نه شو بس کرایم مرایم وله ورکړه سړی مو رخصت کوو ګاډي وال ته مې ووې په پکتیا ولایت کې رقیان نومې کلی و ما هلکه دی کوټکي ته ورسوه کوټکي کې هلته کې بل د تري منګل ګاډي ته هلکه او پاړي چنار ته چې ورسي پاړي چې خدای دې بیا هلته په شړق له وکړي خو لرې کړه نو بس سړی مو رخصت کړ خو ما ورته وویل لاړې خو که زه خدای ژوندی در وستمه او تا نه ما چې کوم دی د جمعې په تقریر کې تا له اپریشن ونه کړ که نه خدای خو جذبات وکړو چې زه دلته رالم یا بس خیر په خیر را خو خلک راتل وې د تبلیغ نه راغلی ځان سره مې کجوري م راوړې تبلیغان چې راځي کجوري بیا راوړي که نه امیر صاحب ته تپوس وکړه قمرالي صاحب کجوري م راوړي پلي ملیم د ځان سره راوړي خیر کې راځي کجوري مجور چاله کجوره ورکړه او نور ورته پته نه وه ښه نو دی راغی ماسخوتن ناوخته ما ته یې ملا خدای ته وګوره او پیغمبر ته وګوره او دې جولۍ ته وګوره مې جولۍ ته خو به وګورم خو پیغمبر او خدای کوم ته راولي چې زه ورته وګورم کوم ځای کې مې د جمعې ورځ را روانه ده زه به تا نه هغه د کنځلو بدل اخلم مې پرېږدم دې نه رښتیا مې نه وي هسې مې پرې دبا وتېره مې ورګې دا خوب خو نن خوب خو شپه خو دی په بېخوابۍ کې تېره ډېر مینه پرې وکړه ما نه کېدی نه شي نو تا زه هلته د خلکو په مخ کې کنځلی یم پوه شوې دا بدل به درنه اخلم دباو مې پرې وکړو
مزه ونه کړ چې په ایمان سال د قرآن په سر راځم مې کو قرآن په ترخ راځي مې ستا خبره نه منم قرآن خو ما منلی دی چې کوم یو دوه درې ورځې وکړو او یا رب سبا د جمعې ورځ و نن د زیارت ورځ غریب چې کوم دی سهار وختي راغی د بل کلي و دې ځای نو راغی بس بیا مې ورته وویل مې نه ویم خو څنګه بیا به وې بیا مې د پلار رم توبه ده وې د ملا زور دی ولیدو وې د ملا زور نه بس توبه مې ده کړه خپې دې ښکلومه پوه چې مې خپې مې مه ښکلوه خو که بیا چې ته ډس مس کېده نو پنه ټینګه کړه خبره باندې پوه شي په دې باندې نه کېږي نو څه مې ورته وې ما ته څه پته دا فعال فاعل د جید په وزن باندې ښه جید دی او دا بل د فعال بزدل یریدون کې درپوک چې د هغې د ډز نه یو دس ماتېږي فعال بل فعال دی لکه هجان راغلی دا باب خاص مستعمل نه دی خو دا فعال په وزن باندې لفظ دی چې کوم دی مستعمل شوی سپین اوښ ته ویلی کېږي فعال په معنا د شجاع چې کوم دی بهادر ته وایي شجوعه یشجوعو دا په دوو بابونو قیاس دی شجوعه کرومه او شجاعه یشجعو فتحه باندې باب قیاس دی شرط د فتحه باب پکې موجود دی چې په ځای د عین د لام کلمې حرف حلق راغلی دی نو شجاعت د دې نه مصدر راغلی او شجاع بهادر ملا ته وایي فعال وزاع هغه سړي ته وایي چې اندامونه یې په ځای پرېوځي وزاع بې طاقته شي کمزوری شي لکه سړی ډېر بوډا شي نو بیا دې لاسو کې طاقت نه دې خپو کې طاقت نه که نه وي نه وي پکې که په خبره باندې پوه شوې کمزوری شي دغې ته وایي وزاع فعال په ضمې د فی باندې فعال لکه کبار د کرومه نه قیاس دی کبار دې کې مبالغه هم موجوده ده فعیل لکه کریم لکه جریح دا کرومه کرومو باندې فعول لکه رؤوف لکه فعول شکور صبور بلاشه فکر راغلی او فعلا عطشا د عطشه عطشونه ماخوذ دی عطشا تږي ښځې ته ویلی کېږي تږي خبره پوه شوې هغه جینۍ چې تږي وي عطشا د الف پکې الف مقصوره دی الف مقصوره د تانیث دپاره دی پوه شي مطلب باندې فعلا په ضمې د فی باندې حبلا د حبله یحبلونه چې کوم دی نو ماخوذ دی بلار به چرګي ته وایي فعلا په فتحتینو باندې لکه حیادا څه ویلی کی حاده یحید ضربه باندې باب قیاس دی دا خر چې ډېر مست شي په دې لاره روانې کله دسې شي او کله دسې شي په خبره باندې پوه شوې یو خوا بل خوا تختی را تختی دې ته چې کومه دی حیادا وایي فعلان لکه عطشان فعلان وزن دی عطشان عطشه عطشونه ماخوذ دی فاعله باندې باب قیاس دی عطشان فعلان وزن تږی سړی عطشان تږی سړی فعلان په ضمې د فی باندې فعلان لکه عریان عری باب په عریه عرام راغلی عریه سمعه باندې زیات قیاس دی او په ضربه باندې کم قیاس دی عریان فعلان وزن دی بربند برهنه هغه سړی چې لباس یې نه وي لباس یې نو که بیخي لباس یې نه وي نو هغه ته عریان وایي او که نه مثال کمیس یې وښکلی دی عورت یې پټ دی دا هم عریان دی ځکه چې د سړیتوب او د انسانیت خلاف ده چې سړی دغسې ګرځي خبره پکې جنې ګرځي خیر دی مزې به ترې اخلي دا ځایونه به هم ښکاري او دا ځای به هم چې کوم دی ښکاري او دا خېټه به هم چې کوم دی ښکاري دې ته وګوري مزې به ترې اخلي خو ملا نه خو مزې نه شي اخیستی خو ځان له ببر وی خبره باندې پوه شوې فعلان برهنه بربند ملا فعلان لکه حجوان څه شی دی لاله د حیه احیانا ماخوذ دی دا لفظ دی حیوان نه دی حیوان نه دی څه شی دی حیوان فعلان په وزن باندې دا د موتان په مقابله کې دی حیوان دا ژوندي ته ویلی کېږي معنا کې مبالغه هم پرته ده صفت مشبه دی څه
څه شی دی صفت مشبه دی ښه یو حیوان دی یو څه حیوان ما فيه حیتون څه شی دی حیاتون چا کې حیات قدر موجود دی حیوان هغه ته چې کوم دی نو ویلی کېږي دا هغه څه شی دی لاله چې هغه کې صفات موجود بیا د هغې انواع دي رستو کنه دا حیوان ناطق دی دا حیوان ناهق دی وغیره وغیره ښه فعلاء لکه حمراء سرې چرګې ته وایي ښه حمراء فعلاء په وزن باندې د حمره يحمرون ماخوذ دی حمرتن پرې راغلی دی ښه فعلاء لکه عشرا دا د لسو میاشتو بلار بي اوښې ته وایي د لسو میاشتو بلار بي اوښې ته وایي عشار جمع راځي واذا العشار عطلت واذا العشار هغه وخت ډېر سخت دی چې د لسو میاشتو بلار بي اوښې عطلت خلک یې پرېږدي او تښتي په خپل غم شي د قیامت ورځ به راشي وغیر ذلک دین علاوه